صحیح ده. دغه خبره به زه بیا وکړم چې دا د ګرمانو بابا روډ دی، د موډ علاقه ده. که دا سړک تاسو ولیدو، تاسو یې په دې ویډیوز په دې کلیپ کې تاسو کتلی هم شئ چې په څه حال باندې دی. دلته کې نالۍ جوړه شوې ده، خو هغه نالۍ که تاسو ولیدله نو په هغې کې د سره پورې ډکه شوې ده، د صفایۍ څه انتظام یې نشته دی. نو د دې خلکو مطالبه دا ده دلته کې په خلکو باندې بیګا د سیلاب له وجې نه دیوالونه راغورځېدلي دي، خلکه زخمیان شوي دي، په هسپتال کې اډمیټ دي. د هغې نه علاوه زمیندار دي چونکې کالو سر دوی په پټو کې محنت وکړي، خپلې خولې وبهیي، د خپلو بچو د روزۍ لپاره ګوړه ګني، د هغې نه علاوه غنم وکري او بیا دغه شانته کې د سیلاب راشي نو هغه ته یو سیلاب ته هغه د کالو سره هغه ګوړه هم یوسي، هغه ګنۍ هم ورله خراب کړي، هغه فصلونه هم ورله خراب کړي او د هغې نه علاوه د بچو روزي روټۍ چې د څه نه کېږي غنم هغه هم ته یوسي او دا خوړې بیا کنډیور ته ورسي او هلته کې جندي ته وغورځي او جندی به یې لاندې یوسي خیلي ته یې وغورځوي. د دوی د حکومت نه مطالبه دا ده چې دا خوړ چې د دې کم په سرکار کې د سرکار په کاغذونو کې د دې کم حدود دي دا د هغې ته ورسولی شي، دا د کولاو شي چې د خلکو دا نقصان ټاپ شي، جوړ دي شي، دې ته د باونډریز دې ورته جوړ کړی شي. او دا خبره زه په خصوصي توګه باندې د تنګي چې کوم موجوده ناظم دی فضل امین صاحب ته هغوی په نوټس کې راوستل غواړم، ایم این ای صاحب ملک انور تاج د هغه حلقه ده هغه په نوټس کې راوستل غواړم، او بیا چې کوم ایم پی ای د ډېرې حلقې خالد حاجي خالد خان د هغوی په نوټس کې راوستل غواړم. نو وړاندې له هغې نه چې دا خلک راوځي روډونه بلاک کي او احتجاجونه شروع کي، ځکه چې وایي چې انسان تنګ شي نو په جنګ شي، چې په دوی په بچو باندې کله چتونه راغورځېږي، د دوی بچي زخمي کېږي، د دوی زنانه زخمي کېږي او دوی سیلاب ته غنم وړي، سیلاب ته ګوړه وړي او سیلاب ته چینی وړي او سیلاب یې په فرج کې ګرځي، نو دا خلک به تنګېږي او چې دا خلک تنګ شو دوی به په جنګ کېږي. بیا جنګ به د چا سره وي؟ جنګ به بیا د دوی د ناظم سره وي، د ایم پی ای سره به وي او نور چې د حکومت څومره مشینري ده د هغې سره به وي. نو وړاندې له هغې نه چې دا خلک به جنګ شي، د دوی مسایل دې واورولی شي او د هغې د بیا حل راوویستلی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه الله جي څه نوم هم دی؟ نور اللهی نامه مې ده، د تنګي اتحاد کالونی نه. دا سیلاب راغلی، دا پټي، دا ټول دا ګندګان، دا آبادۍ مبادۍ ټولې غرقې شوې. دا کال په کال دا سیلاب راځي، حکومت د دې غم نه کوي. د دې خوړ چې کوم برید دی حکومت له پکار دي چې د خوړ خپل برید ښکاره کړي، د دې جوړوالي وکړي، دې تباهۍ وکړي. دې خلکو د کال په کال دا تکلیف. دا راته ووایه چې دا خوړ دی د کوم ځای نه راغلی دی، په تاسو باندې دا کوم قسمه سیلاب راځي؟ دا جی بره غیر نه راغلي، د پړان غر د نوي کلي دیوډې را دې علاقې نه راغلي، په دې داسې راغلي. دا بیا داسې په دې پټو پټو کې وته، دا هغه قاضي خیل شرط دی پول ته دا خوړ وته. په دې علاقه کې دا خوړ ټول غیب شوی، په دې پټو کې راځي، په دې کورونو کې دا راننوځي او بس دا کورونه ټول غرق شو. ښه ټیک ده جي. بیګا تاسو ته ذاتي طور چې سیلاب راغلی دی نو څه کور ته درغلی دی، د کور نه بهر تللی دی، څه شوي دي؟ څه دیوال ستاسو غورځېدلی دی؟ د هر کور په منځ کې، د کوټو په منځ کې دوه درې پټ اوبه ولاړي. کوچا کور دغه جوړ کړی شو، کیسونه جوړ کړي، هغه ټول بیګا د اوبو ډک شوي دي. فرجونه د اوبو ډک، کویان د سکول اوبو تکلیف دی، ټیوبویلونه ټول، دا بورونه ټول د اوبو ډک دي. ټول د چا دیوالونه راغورځي، د چا سره راغورځي، د چا سره تکلیف دی جي ډېر دی. د حکومت له پکار دی چې دې خوړ کولاوالي وکړي، دا خوړ کولاو کړي. ټیک ته جي. د دې جوړوالي راولي، د تباهۍ واچي، د امن به راشي. خو دا امن نی، دا 10 کال شو، دا خو کال په کال
صحیح ها. ټیک ده جی خوشحاله شئ السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه لیسو نوم هم دی فیض الرحمن مې نوم دی او یوسف تنګینه سره ټیک ده فیض الرحمن دا راته ووایي چې سیلاب رالی بیګا ذاتي طور ستاسو څه نقصان شوی دی اوبه کور ته درغلي دي بهر تللي دي ماشومان او زنانه د یارې نه لاسه ټول په کټونو کې یا ناست وو جړاګانې او انګولاګانې را کره شروع وې او اوبه را زیاتېدې نه ترې وتي شو او نه ترې کوره بار را وتي شو او نه دننه پاتې کېدی شو یو شیز نه به ټوله ورځ زنانه اوس ته یې لګیا دي هغه اوبه واپس او خټې او هغه چقړې د کور نه وباسي او ورته جاړو او ګورو ورته چې خدایه دا بېګاله بیا راځي او بېګاله به بیا راځي نو په دې تمه چې دا کور پرېږدو کم خو وتښتو ټیک خبره ته ووایه په کور کې به دې ګوړه وه چیني به وه په ګرانه باندې به دې پیدا کړي څه شو نقصان ورته رسېدلی نه دی مسلمانه د څښو هغه اوبه هم را کره نشته چې څو وڅښو هغه کویان او هغه هر څه یې د خټو ډک کړي دي تله د خوراک څخه هغه مړې په دې اریان یو چې موږ څوک و چا ته وجاړو چاله لاړ شو ټیک ده جی ټیک ده السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم سلام جی څه نوم هم دی وکیل جی وکیل ماما دا راته ووایه چې سیلاب راغلی او تباهي یې وکړه د چا نه یې اوړی وړل د چا نه یې چیني خراب کړل د چا نه یې ګوړه خرابه کړه د چا نور دیوالونه په خلکو باندې وغورځېدل نقصان یې وشو خلک زخمیان شو اسپتالونو ته یوړلی شو ستا څه نقصان شوی دی ما چې دا نقصان شوی چې مخامخ پر روډ د پاسه زما ځای دی خوړ چې راشي نو ډاره کې به ما کې راځي چې په خپله شوقیانو مرغۍ ساتو چرګان ساتو بس مرغۍ چرګان خو مړه شوي دي او دا کوی ته چې کمې به ورغلي نو دا به بیا ته شو نه دا خو به د ډېرو پیسو مرغۍ وې که او مرغۍ وې چې غټ غټ توتیان وړ توتیان د خورنګې چرګیانو دي او پنجرو کې بالکل بند مړه شوي دي ځکه چې د بو د ورټو شان نو چې موږ ته دا پنجره د خوږلات مې توتیان وکړي او نور د ناوه خو لکه پرېږده خو پکې خراب دي اوړه موړه غوړي د هر څه پکې خراب دي صحیح د هغې نه علاوه نور څه نقصان شوی دی انسان خیر دی چت خو نه دی غورځېدلی نور خو جي انسان ته خیر دی بس مطلب یې دا نه چې پاسېدلي خپل قرآن شریف یې راغی شو خپل صورتونه یې ویلي بس چوپ کړي خدای پاک رحم کړی ګنټه پس باران لکه غلی شوی مې دی او سیلاب هم کم شوی ګنټه پس وعلیکم سلام څنګه لیسو نوم هم دی مجیب خان هم نوم دی مجیب خان جی مجیب د مور نه ښکته د خوړ راځي هر کال راځي دا نه چې لکه یو کال راځي بېګا پکې مثال خبره زموږ ساري په اوبو کې ډوب ولاړو په اوبو کې ډوب ولاړو ټول لکه واړه زاګه لکه ټول لکه ایخ ناستو د یارې نه مثال کچن ته اوبه لاړې هغې کې غوړي وو ګوړه وه لوښ لرګي هر څه دغه کړل لکه زموږ د حکومت ته دونه درخواست دی چې هغوی د خپل لکه زموږ د خوړ څه دغه وکړي که نه انکوایري وکړي چې راشي لکه مثال خبره زموږ د غریبانو څه مدد وکړي زموږ کور ته دی خو یو بنیاد چې والی هغه غورځولی که نه ډېر نقصانه کړی دی نو به زموږ د حکومت ته دا درخواست دی چې به د خوړ څه انتظام وکړي ټیک ده السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه لجی څه به وایې الحمدلله سنگر خان صاحب او تاسو پیره بیا دلته د خیر رالی الله هم خوشحاله و آباد ساته چې تاسو زمونږ اواز وشته ویو دلته جی دا هر کال دا خوړ راځي هر یو څیز یې تباه کړي دي د دې ملګرو هم خبره وکړه که نه خو لکه دې خوا شاته چې کوم کورونه دي هغې هم تباه کړي دي خو ړومبنې موږ تباه کړي وو لکه غواګانې څاروي هر یو څیز یې راله غر کړی دی هر یو څیز یې راله غر کړی لکه موږ د حکومت ته دا وایو که نه چې لکه کم از کم ته خو دومره به د لارو ګودرو باندې ځې راځې که نه دا چینهګان ځي دوی خو دومره ایني که نه چېرې د اوبه ډېرې دي لږې دي پلانکې چل دي ډنګرې چل دي دا خو لکه کم از کم د دې خو لکه کوشش وکړي که نه دا اوس نو مخکې خوړه اوس ترې لښتې ساس شوی دی کم از کم د دې خو اوس خامخا بندوبست لکه وکړي که نه بندوبست یې وکړي چېرې دا خوړ موږ ته کولی وکړي او دا لکه موږ ته ډېره زیاته ګرانه ده سنگر خان صاحب او جی او بله دا خبره جي چې لارې ګودرې هر یو څیز موږ د غرق او تباه دي نه بجلی شته نه ښه شته نه بچ شته دا یې داسې یو قسم له کار کوي چې لکه موږ یې غیره کې حساب کړي وو دا موړ دی تنګین د مین بازار دی او دا موږ غیرې ته ریشتي دا ولې دې ته کوم روډ وایي دې ته ګرماڼو بابا روډ وایي او جی ټیک ده صحیح ده